السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان زه یم هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیغ په نیغه زموږ غږ اورئ د سونو پښتونخوا په بولو پاکستان پروګرام کې موږ تاسو سره د ټول پاکستان خبرې کوو په خصوصیت سره د پاکستان د امن و امان د پاکستان د سلامتیا د پاکستان د حفاظت د پاکستان د سکیورټي فورسز پاره کې ټول د سکیورټي اهلکار او خلک شامل دي کوشش دا وی چې تاسو ته تازه ترين معلومات او تاسو ته تازه ترين ډاټا شریک کو او تاسو د حالاتونو باخبره اوساتو بولو پاکستان ستاسو پروګرام دی او په بولو پاکستان کې تاسو په ډاډه ځل باندې خبره کوي او د خپل ملک د خپل وطن د خپل ریاستي ادارو سره د محبت سرګندونه کوي او چې پزله کې مو سوالونه اوچتيږي د هغه په مناسب ټکو کې تاسو پوښتنه هم کوي ځکه چې د بولو پاکستان غرض او منشا دا دی چې ټول پاکستان خبرو کې د پاکستان په زړه کې سدي دا خبره من سراشي او په دې باندې سوچ بچار وشي چې د خلکو خواهشات سدي د خلکو غوښتنې سدي د دې لپاره زموږ د ټلیفون لیکه موجوده وي لږ شی په پس موږ تاسو سره د ټلیفون دغه نمبر بیا شیر کو او په هغه باندې زموږ او تاسو ترمنځ خبرې اترې کیږي او تاسو په پروګرام کې خپل شرکت کوئ دا خبره باندې هم تسلا او اطمینان ساتي چې تاسو आवाज ډېر تر لري پورې رسیږي او په ډیرو لوی ځایونو کې په فیصله کون ځایونو کې تاسو د دغه غږ په برکت باندې د ډیرو خبرو شکل جوړیږي او رانیږي ځکه نو پکار دی چې مونږ او تاسو په بولو پاکستان کې کوم خبره کوو هغه په پورا ځمېداري سره وکړو پورا وطن سره د محبت په بنیاد وکړو او د خپل خلکو د خپل قام د خپل ادارو د خپل فورسز سره د تړون په حواله سره خبرې اترې وکړو د پاکستان 25 کروڑه آبادی ده او ظاهره خبره ده چې 25 کروڑه خلک په یو طرف نشي ودرېدي ډېر خلک داسې دي چې هغوی به د یو ګوند سره د یو سیاسي سوچ سره تعلق ساتي فکر ساتي ډېر بوچه به د بل سره او ډېر بوچه د بل سره او بیا زموږ په وطن کې سیاسي ګوندونه هم یو دوه درې نه دي په درزنونو په سوونو په حساب مون خبره کولی شو ځکه نو لازم دا ده چې دوه بنیادی خبرې په نظر کې ولرل شي اولنې وطن سره محبت ځکه چې دا وطن وینو مونږ او تاسو یو مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ او تاسو په دې کې د یو بل سره راشه درشه کوو او دویمه خبره ده چې څوک د دې وطن حفاظت کوي څوک د دې وطن سره محبت کوي څوک د دې وطن د خزانو خصمانه کوي ساتنه کوي او څوک د دې وطن د خلکو د ترقې لپاره د خوشحالۍ لپاره د امن لپاره د استحکام لپاره کار کوي د هغوی ستاینه او توصیف وشي بیا موږ تاسو سره د امن او استحکام خبرې چې کوو نو دا حاله ممکن وي چې امن قائم وي او امن زمونږ په وطن کې شکر دی قائم دی خو په دې کې لا د کار کولو ډیر گنجائش موجود دی ځکه چې ځای په ځای په وطن کې د دهشتګردۍ ترهګرۍ واقعیات اوس هم کېږي نن هم شوي دي او د دغه واقعیاتو په ترڅ کې نه یوازې دا چې په وطن کې د غم یو فضا جوړ شي بلکې متعلقه څومره خلک چې دي د هغوی په کارونو کې د هغوی په ذمہدارو کې نور اضافه هم وشي نن چې موږ تاسو سره کوم اړومنې خبر شریکو هغه د باجوړ د ناوګې د پیښې په حواله سره دی چې ریموټ کنټرول بم دماکه پکې شوې ده چې پکې د باجوړ ناوګې تحصیل اسسټنټ کمشنر او تحصیلدار په شمول یو پولیس اهلکار او یو لاروي شهیدان شوي دي هغوی ژوند د لاسه ورکړی دی بنده خفه شي چې داسې اومخلو افسران چې نوې د عملی ژوند آغاز کړی وي او نوې د وطن خدمت او ذمہدارو ته لاندې وتی وي د ژوند په شروعاتو کې هغه د داسې تکلیف ده او اندوهناکو پیښو سانحو سره مخ شي سانحې حاسم زمونږ لوی وطن دی پکې کېږي ځای په ځای باندې کېږي او د قدرتي او فطري چې کوم
حالات او واقعات یا حادثات دي سانحات دي هغه په خپل ځای باندې لکه تیر ورځو کې سوات چې کوم دی هغه موضوعي بحث و چې هغه تکي د سیلاب د وجې نه د سیندونو د وجې نه او حقیقت خبره ده چې زموږ د بې احتیاطو د وجې نه ډیر ځاني نقصان وشو په هغه کې ډیرو خلکو ژوند د لاس ورکړ. خدا یوازې د سوات خبره نه ده په دغه 13 میاشت یو نیمه کې و غټ حادثات سانحات وشو چې پکې په درزنونو خلک د ژوند خلاص شول. دا ټولې د افسوس خبرې دي، دا د سوچ خبرې دي او دا د ذمہدارو د تعین خبرې دي او د ذمہدارو د محسوسولو خبرې دي. داسې کارونو نه ډډه کول پکار دي چې د هغې په نتیجه کې ژوند ته خطرات پیښیږي او د هغې په نتیجه کې ټول قام او ټولو ادارو باندې فشار راځي، خفګان راځي، پریشانۍ زیاتیږي. نن چې کومه پیښه شوې ده د هغې تفصیلات لا را روان دي او موږ کوشش کوو چې پروګرام کې د باجوړ نماینده واخلو او د هغه نه تازه ترین معلومات هم حاصل کو. خو د هغې نه مخکې کوشش کوو چې موږ تاسو سره نورې بنیادي خبرې شریکې کړو. هغه دا دي چې د جون په میاشت کې دا چې پرون نه مخکې کومه میاشت ختمه شوله په جون کال 2015 کې د فتنة الهندوستان فتنة الخوارج د طرف نه چې کوم دی د دهشتګردۍ 88 کاروایانې شوي دي. 88 یعنې 2 په یو میاشت کې چې پکې د 100 کسانو نه زیات پاکستانیان په حق رسیدلی دي. 100 او یو کم 90 100 یا 89 دا پکې زخمیان شوي هم دي. د دهشتګردۍ په حواله سره کارکونکي تینک ټینک چې کوم دی د هغې د ریپورت مطابق د جون په میاشت کې د سکیورټي فورسز په جوابي کاروایو کې 91 دهشتګرد چې دي هغه وژلي شوي دي. دغه شانتې 52 مشتبه دهشتګرد گرفتار شوي هم دي. او دا هغه سوچ ته هغه خبره ده چې زمونږ او ستاسو لخوا هم په بولو پاکستان کې دا سوچ دا आवाज اوچت شو چې د دې دهشتګردو وجل خودي دي خو د دې ژوندۍ نیول چې کوم دي د پاکستان په زیاته ګټه کې دي چې د دې نه معلومات حاصل کړي شي، د دې نه تفصیلات واغستلی شي چې کم خلک کم ادارې او کم وطنونه د دې لاس امداد کوي او پاکستان ته د نقصان رسولو هڅې جاری دي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په کال 2015 کې په اولنو شپږو میاشتو کې د دهشتګردۍ 502 واقعات ریپورت شوي دي چې پکې 919 کسان په حق رسیدلی دي. سوچ مقام دی 919 په اولنو شپږو میاشتو کې دا په حق باندې رسیدلی دي. بنی آدم په دې سوچ مجبور شي چې هر میاشت د 100 نه زیات کسان چې کوم دي هغه زموږ د دهشتګردۍ په دې اور کې لګیا دي، هغه سوځي، هغه خوړل کېږي. په دې کې د فورسز ښکلي ځوانان، قابل افسران او ډېر په وطن جان نثار اهلکار چې کوم دي هغه هم شامل دي. په ریپورت کې دا خبره هم شامل ده چې 900 او یو د پاسه 90 پاکستانیان په دې کاروایو کې زخمیان شوي هم دي. د دهشتګردۍ په دې واقعاتو کې زیاتره حملې چې دي هغه په سکیورټي فورسز، په عوامي مقاماتو او اهمو تنصیباتو باندې شوي دي. او دا همغه 3 د کار ځایونه دي یا 3 نمایاں ځایونه دي چې دشمن غواړي چې په څه طریقې سره دا مات کړي، د دې حوصله ماته کړي، د دې همت او عزم چې کوم دی هغه مات کړي. هم دغه شانتي د دهشتګردۍ باندې د کار کولو د تینک ټینک د ریپورت مطابق د سکیورټي ادارو د ملک د امن و امان په صورتحال بهترولو او د دهشتګردۍ د مکمل خاتمې دپاره کاروایانې جاری دي چې په هغې کې شپې او ورځې ته نشي کتلی کېدی او چرته چې انټیلیجنس معلومات راغونډېږي، برابریږي، د هغې کره کتنه کېږي او هغه چاڼ کېږي. دا هغې نه پس انټیلیجنس بیسډ آپریشنز کېږي چې په هغې کې دغه دهشتګرد وژلي کېږي هم، گرفتاریږي هم او د هغوی سره د قانون مطابق کاروایانې هم کېږي.
دا ټول داسې صورتحال دی چې په دې باندې خبرې اترې ډېرې هم کېږي او د دې خبرو اترو اثر چې کوم دی هغه لګیا دی په مختلفو شکلونو کې مختلفو زاویو کې ښکاري. د نننۍ پیښې په حواله سره او په دې منطقه کې او په خصوصیت سره د دې ریپورت چې د سونو پښتونخوا په پیجز باندې هم راغلي دي او په پروګرامونو کې هم دا غي ذکر شوی دی. موږ سره د سونو پښتونخوا خیبر پښتونخوا چې کوم ډایرکټر نیوز کرنٹ افیرز نوموړي صحافي محترم عقیل یوسفزی سے په لیک باندې موجود دی. هغه ته هر کله وایو د دې معاملاتو په حواله به پوښتنه کوو. السلام علیکم سر. ډیره مننه ګل. وعلیکم سلام. تاسو ته پوره ټیم ته او اوریدونکو ته سلامونه. عزت منشي. محترم عقیل یوسفزی صاحب دا راته وایي چې نن خبرې خو نور هم ډېرې دي خو شروع د باجوړ نه کوو ځکه چې په باجوړ کې نن پیښه شوې ده او پکې یو ډېر اومخله افسر چې نوې د ژوند ذمہ دارو ته لاندې وته اسسټنټ کمشنر ناوګي تحصیلدار صاحب پولیس اهلکار او عام لاروي دا یو پیښه نه ده. په دې کې زمونږ د ټول د پاکستان هغه چې کم مشکل سره مخ یو چې په دې کې زمونږ د سکیورټي فورسز هم شامل دي، په دې کې زمونږ انتظامیه هم شامل ده، په دې کې عام وګړي هم شامل دي او په دې کې د پولیس اهلکار هم شامل دي. دا پکې شهیدان شوي دي او ځینې خلک پکې زخمیان هم دي. د دې حواله پاک لراته خپل خبره خپل نظر وړاندې کیږي. ګل صاحب ډیره افسوسناک پیښه ده څنګه چې تاسو په خپل تمهید کې وې او بنیادی وجه دا غي ده چې یو خو دغه خلک زمونږ خلک دي کنه دا خو د هندستان یا د افغانستان یا امریکا نه دی راغلي. جی بالکل. دا زمونږ رونه وی زمونږ بچی وی زمونږ ملګری دي. بیا یو لاروی چې کوم دی هغه پکې هم شهید شوی دی. پکې په باجوړ کې د 1300 میاشتو نه حالات شو هغه د نارمل پاتې شو. اگر چې باجوړ په هر دور کې نه صرف دا چې د کلادم ټي ټي پی د ډیرو اهم لیډرانو تعلق چې کوم دی هغه د باجوړ او مومن سره پاتې شوی دی، بلکې د باجوړ خپل یو ګروپ مو تاسو بیا چې حاجی فقیر محمد چې به ورته مولوی فقیر محمد دا غم دغه علاقه سره تعلق بیا د باجوړ بل بدقسمتي دا ده دا سټریټیجیک لوکیشن د څه کې دی چې دلته کې داعش خراسان چې دی کنه نو هغه څلور پنځه حمله کړې دي. تاسو به یاد شئ چې ډیر کاله جی وای هم په دغه علاقه کې چې دی یا په خار کې دا یو کنونشن او پاغه باندې خودکش حمله او پاغه کې تقریبا او یا کسان چې دی هغه شهیدان زخمیان شو. پکې بیا په باجوړ کې ټارګټ کیلینګ چې کوم دي هغه هم شوي دي. دا اوس چې کوم نه د ضرور چې کوم چې هغه کله کېنډیډیټ نو هغه د خو زما په خیال وزیروم دی دغه جی بالکل هغه ځوان لکه هغه چې دغه الیکشن کمپاین کې هغه په ډیر بې سره چې د ټارګټ کیلینګ بم دغه کړه شو او استعمال شو او شهید کړه شو. پکې هغه سره کسان چې هغه پکې شهیدان شو. پکې د باجوړ د ایشو چې کوم د ډیره زیاته کمپلیکس ده او دغه بنیادی دغه دوه وجې دي چې یو خو دا چې د کلادم ټي ټي پی چې کوم لیډرشپ ته نو هغه موږ په څلورو حصو کې تقسیمو کمانډرانو په لیول باندې یو وزیرستان یو بیا باجوړ یو مومن او یو سواته. نو دغه روټ خو د دوی چې دي د ډېر پخوانه دي او هلته کې دغه خلک اگزسټ کوي هم. او بله خطرناکه خبره پکې د داعش خراسان موجودګي ده چې هغې هم ډېر زیات اټیکس هلته کې کړي دي. که تاسو وګورئ د تېرو یوې هفتې نه د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په فورسز باندې په سرکاري افسرانو باندې په اهلکارو باندې د امن کمیټې چې کوم ممبران دي یا لښکرې دي په هغې باندې اټیکس کوم دی هغه ډیر زیات شوی دي. ډیر زیات شوی دي. لکه تاسو د دې اندازو لګوي چې 13 ورځې په ورمړ کې 13 شپه چې کوم سی ټي ډي او نور ادارو چې کوم اپریشن کړه په هغه کې دوه کسان چې کوم دي یو افغان ټیرریست ډیر مشهور هغه د ډیر وخت نه زموږ ادارو ته چې ډیر مطلوب او د سوسایټ سکواډ چې کوم د هغه ممبر او بل دغه مقامی سیکریټری هغه موجود پکې. بیا کوم وګورو نو دغه 13 هفته په شمالي وزیرستان کې دوه سوسایټ اټیکس چې کوم هغه دغه شیو د شیو هغه دواړه په فورسز باندې شیو دیار لسمنګا سره د یو میجر چې د کفان هغه میجر مویز ډیر بهادر افیسر و. جی بالکل. جی
ځوان کومو ځوان موجي او بیا دا غیر فورا چې کو تاسو ذهن کې راځي نو کو یو طرف ته فیلډ مارشل یاسین منیر صاحب د کراچۍ نه هنګامي تور لا بنو ترغه الته کې چې د شهیدانو په جنازه کې شرکت او زخمیانو ته لاړو بیا دا غره فورا بعد چې دا په خور ته راغی په 11 کور کې هغه ته د خور کور کمانډر او نور حکام چې هغه د خیبر پختونخوا د سکیورټي په صورتحال باندې بریفینګ ورک هغه ډېر سخت خبرې پاتې کې وکړه دا چې لږ ډېر کی پوینټس راغلي او هغه کې دا و چې دا کوم فیسیلیټیټر چې کوم دی هغه خلک چې هغه سہولتکاری ورکړي د ټیرریستو ته جی بالکل د دې خلاف چې ده کنه د څه قسم لا د مزاحمت یا دباو یا د نرمه دغه نشته گنجائش چې دا وکړي دا بالکل فیلډ مارشل چې دغه انسټرکشن وکړي کې زبردست بیا موږ وکړل چې په شمالي وزیرستان کې غلام خان کراسینګ پوینټ چې دغه بند شو اته د کرفیو صورتحال لته کې جی نو موږ دا ګورو بیا تاسو د هم په دغه ورځو کې جی کو تاسو یاد شئ لکه مروت کې په فورس باندې حمله وشوه بیا 13 ورځ هم زما خیال دا چې په لکه مروت کې دوه دغه وجلې دي د ټریفیک پولیس والو جی هغه شهیدان کړي دي کنه بیا هم په لکه مروت کې د امن کمیټې کسان چې کوم دي یو دوه کسان هغه شهیدان کړي دي پکې نو کاری دا چې د ټارګټ کیلینګ فارموله چې دا هغه دغه ګروپونو چې دي هغه اختیار کړی دا او دا د پاکستان خاص کر د خیبر پختونخوا بیس چې کوم سکیورټي زمونږ اسټابلیشمنټ دی جی او زموږ چې کوم قانون نافذ کوونکي ادارې دي دغه لپاره ډېر نوی چیلنج جوړ شوی دی په دوه اطلاعات داسې دي چې په راتلونکي 2-3 ورځو کې یا د محرم نه فورا بعد چې دی جی موږ مخکې په دې پروګرام کې دا خبره کړې و چې دا فیصله شوی و په یو لیول باندې چې د اختر نه بعد د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې چې د فل سکیل اپریشن کیږي جی بالکل دغه سره تړلې بل چې کوم خبره ده هغه دا چې کېدای شي چې په موږ کې یو څو ورځو کې په افغانستان کې چې د کلدم کې ټي پی او د نور ګروپونو کم ټکانې دي کېدای شي یو ځل بیا په هغه باندې پاکستان د طرفه چې اکشن وشي نو دا پوره صورتحال چې دا ډېر کمپلیکس هم دی خو خطرناک هم دی اکیلو سزي صاحب دا ټول علاقه تاسو په نظر کې دا او دلته کې په افغانستان کې واقعي چې د یو ټارګټډ اپریشن ضرورت محسوسيږي 13 ورځ په سوشل میډیا باندې د 5500 کسانو د موجودګۍ په باجوړ کې دا غي ویډیو جاری شو او خلکو په ډېر په ښکارا دغه سره خبره کوله د پاکستان خلاف مو پکې دام ویلی شو په ریپورت کې چې په دې کې سلور 500 کې سلور 500 چې کوم دي افغانان دي نو پاتې پکې سوق شو نو دغه طرف ته چې دا بار د پاکستان لخوا په مختلفو لیولونو په مختلفو ډیسپلینز کې د افغان حکام نه مطالبه شو چې تاسو د خپل ځمکه زمونږ خلاف کم از کم استعمالېدو ته مپرې ده په دې باندې عمل درآمد لکه چې نه کیږي یو خدای غوښتل چې الته کې د افغان حکومت کې 3 یا 2-3 غټ ګروپونه شامل دي په ګوري حکومت کې جی نو دا غي په خپل کې هم په بعض ایشوز باندې خاص کر د پاکستان سره په تعلقاتو او کاونټر ټیرریزم چې ته مو تاسو وایي په دې باندې یا کراس بارډر ټیرریزم په دې باندې جی ډیفرنٹ پوینټ اف ویو ده بل خبره دا ده چې ما تر څه ښکاری زما خپل اسسمنټ دا ده د معلومات نه دي چې د افغانستان کې په کلدم کې ټي پی یا د نورو بندو شپږو تنظیمونو یا ګروپونو چې کومې ټکانې وي نو دا غي په باره کې افغان ګوري حکومت هغه ته ویل چې یا خدا ختم کړي یا په پاکستان باندې نور حمله نه کوي جی او دا غي په پس منظر کې تاسو خیالي اته دا سمپاتي ګیننګ د پاره چې دنه نورولي محسوس چې هغه ټي ډي پی مرکزی مشر دی هغه بیا یو سټیټمنټ جاری کو ویډیو بیان چې مونږ د افغان یا د امارت اسلامیه یا په عام اصطلاح کې چې موږ افغان طالبان وایي چې موږ هغه یو شاخ یو دا پیغام ورکوي چې موږ هم د تاسو چې نن آزاد یا په حکومت کې نه سي په دې کې زموږ مثال ده او نظریاتي تور په دا ټول یو دي په دې کې بل یو شی چې کوم موږ الیمنٹ ګورو د پاکستان د انټيليجنس ادارو رپورټس دا دي چې په محرم کې او یا د محرم په خوا او شا کې یا په دې ورځو کې 15 ګروپونه چې دي هغه به اٹیکس کوي هغه کې یو د مین سټریم ټي ټي پی سره دادا یو جماعت الاحرار دی چې هغه ډېر هارد کور ګروپ دی او طاقتور شوی دی د افغانستان د یو
ملیټنټ ګروپ اشرباد باندې بل لشکر اسلام دی اوس چې د په دی ولا ترټ الرټ کې کوم دی په هغه کې داعش خراسان او القاعده بل صغیر پکې شامل دي مطلب دا چې پنځه ګروپونه چې کوم دي هغه په پاکستان باندې د حملو لپاره چې کوم دي هغه انیشیټ شوی دي لانچ شوی دي او دا خپل ایریاز دي البته کې دا چې کوم خپل مفادات خپل ټارګټس دي در پاکستان د سکیورټي فورسز لپاره چې دا یو غټ چیلنج دی او کومه بل طرف ته وګورو چې کوم افسوسناک خبره ده هغه دا ده چې موږ صوبایي حکومت ایون فدرال ګورنمنت چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا د سکیورټي د معاملات صرف په فوج او انټيليجنس ایجنسیز باندې پریخي دي همداسې دی د مثال په تور لا تاسو پاته بجې دا پروګرام شروع کړی دی خو د شپږو بجو په خواوشا کې د صوبایي حکومت چې کوم پارټي دا چې موږ ته پی ټی آی وایو جی داغه وزیر اعلی داغه مرکزی چیرمن داغه مرکزی سیکریټری اطلاعات مرکزی جنرال سیکریټری نور عہدیداران چې کوم دي صوبایي صدر د اسلام آباد کې پریس کانفرنس وکړو خجی د پریس کانفرنس ټول فوکس چې هغه په دې باندې و چې قید نمبر 804 به موږ راخاتم څنګه نو مې چې کوم دا هغه زموږ خلاف تازه شو او زموږ د حکومت خلاف تازه روان دي تاسو صوبه کې په دې یو وخت کې ډیزاستر شوی دی تباہي شوی دی جی د وزیرستان دوه واقعې وشوې بالکل دا غیر نه بعد د لکی مروت کې درې وشوې جی دا غیر نه بعد هم په دغه ورځو کې په سواد کې ستاد نه اهلي د وجه نه چې د تباہي وشوه سیلاب او د ستاد حکومت او د خیبر پختونخوا د ټوریزم کباړه وشوه او ته چې کله راغونډېږي د پارلماني پارټي اجلاس مو دا غیر نه بعد د پریس کانفرنس کوو ته په هغه کې د خپل لیډر خبره کوي خو دا ټاله چې د صوبې د خلکو منډیټ درکړی دی ته دا خبره نه کوي نو ما خپل خیال دا دی چې لکه انګریزي کې خبره کوي کنه انف انف یا خو د صوبې حکومت چې دلته کې ایمرجنسي دي دغه کې دا کم حالات چې دلته کې په خیبر پختونخوا کې جوړ دي په کار دا چې اگر مگر چون کې چنانچه په ځای باندې چې دا کنه دلته کې ایمرجنسي ډیکلیئر شي او دلته کې د فوج د ټول خپل اختیار په لاس کې ولي او دا د امن کوم صورتحال چې کوم دی کنه دا ټارګټ کیلینګ چې کوم روان دي دا په پورت چې کوم عملي کیږي د دې مخنیوي کې کم از کم ته د خپل دا کار پر خپل صوبې نه شروع کنه د خپل ډومین نه شروع کا نو چې کله هغه ته د پته وي چې د صوبایي حکومت یو غټه پارټي او سیول انتظامیه هغه د میلیټنټس سمپاتایزر دي فیسیلیټیټرز دي هغه د پیدا خو بوچته کنه نو ما په خیال دا چې د باز ناپسندیده او د بورډ فیصلو وخت د راغلی دی ټیک ده خاجي بل یو خبره کاغه ته لګ سوچو کې بنی ادم نو دره چې با جوړ کوم علاقه ده خو زموږ د پاره ډیر د روماني داستانونو د محبت والا خلک او د فولکلوري ادب یو ځای پاتې دی یو مرکز پاتې دی زموږ په تاریخ کې ډیر لوی دا با جوړ او دا لکی مروت بالخصوص ولې د خلکو په نخ باندې دي د سټریټیجیک پوزیشن دی کړه د خلکو ک نور څه وجه کړه سټریټیجیک دغه خو آسان دی هغه ګوریلا جنگ کې چې موږ ته ټیرریزم وایي په دې کې خو چې کوم اکسیسیبل ایریاز وي البته کې اٹیکس کول چې کوم دی هغه آسان وي بل دا چې البته کې د دیو حامیان موجود وي چې هغه دیو ته فیسیلیټیشن ورکړي دیو ته پناه ورکړي په ورمړ کې چې کوم اپریشن شو جی نو د پروډ نو نیولې کنه دی په ځای کې نه تو کنه ظاهر خبره نو چا به د فیسیلیټیټ کړي کنه بالکل هم داسې یا په وزیرستان کې کو البته کې دغه کې فیسیلیټیشن کوشته کنه دغه فیسیلیټیشن ولا د چیرې ډېر غټ چیلنج دی داسې تاسو د لکه مروت خبر وکړه لکه مروت شمالي وزیرستان ته جنوبي وزیرستان ته چې د هغه ته نږدې دی ټیک شو نو هغه ته اکسس وی بیا د دې جغرافیوي بعضی علاقو کې ځنګلونه وي په بعضی علاقو کې چې کوم دی البته کې د فیسیلیټیشن والا فیکټر چې دی دا ډیر زیات دغه وی د فعال وی بعض ځونه کې دغه لپاره د پټېدو دغه چې کوم وی مواقع د حمله نه بعد هغه ته د ملټیپل فیکټر چې کوم دی هغه راغون وی تاسو باجوړ خبر وکړه جی ګوره جی په باجوړ کې څوک لیډران یو پکې فدرال منسٹر دی ټیک شو هغه زیب مې چې د ملګرو مرزي مبارک زیب هغه ورور دی یا خپل دی بل چې د الته کې د مسلم لیگ نن نائب صدر دی د صوبې شهابالدین خان ایکس ام ان ای دی او هغه دوه درې ځله چې کوم دی هغه د افضل خان لاله د فیملی غونډې یا د ایوب شاړي غونډې فیملی غونډې هغه باقاعده ریزسټنس کړی دی بالکل په خپل علاقه کې جی الته کې بیا د پیپل پارټي مرکزی لیډر چې دی چټان صاحب دی
ټیک شو په باجوړ کې بیا چې د نو الته کې ایکس منسٹر شوکت الله خان دی جی چې دا غرور کو تاسو یاد شي او څو میاشتې مخکې هغه په ټارګټ کلینګ کې چې د شي بالکل جی همدا سي د جی روډ په نو باجوړ د څومره قبایلی سیمې چې د ګورسه په دې کې د لیډرشپ او د پولیټیکل پارټو په نمائندګۍ باندې ټول نه ریچ ډیسټریکټ دی ټیک هم دغه وجه نه چې دوی اته بار اٹیک کوي زما خپل خیال دار ګورسه بیا تاسو خپل تفسیرات بیا وکړي جی زما خپل خیال دار چې فورن د اپیکس کمیټې د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس راوستل پکار دي او په دې والا تازه ترین صورتحال کې یو نوې حکومت عملی هغه وضع کول پکار وي ځکه چې د اپیکس کمیټې چې کوم دا غره ټولو نه سپیریئر او ټول موثر او پاورفل زموږ سره پلیټ فارم دی هغه کې گورنر وی هغه کې چیف منسٹر وی هغه کې کور کمانډر وی او زموږ څومره حکام چې دي هغه هغه کې شامل وي نو هغه یو ګایډلاین ورکړي پکار خدا را په دې والا صورتحال کې هر میاشت چې په پیښور کې د اپیکس کمیټې اجلاس کې ده او یو حکمت عملی چې کوم ده هغه پاغه کې وته کېده تاسو خبره کوم په اخر کې جی په جون کې د 13 کالو چې څومره ډیټا مونږ راغونډو او فیکس ان فیګر راغونډو نو د 13 کالو په مقابله کې کمپیریټیولی چې ده په جون کې په خیبر پختونخوا کې ټول نه زیاتې حملې شوې بالکل همدا سي دي جی او فکر در کوم چې 3.5 حمله په خیبر پختونخوا کې په یو میاشت کې شوې په یو میاشت کې 3.5 جی او بیا فکر در کوم چې 1500 او 30 کسان چې کوم دي صرف د جون په میاشت کې هغه یا شهیدان شوي دي یا زخمیان شوي دي صحیح په دغه شهیدانو کې د پاکستان فوج هلکاري افسران چې دی هغه سره پرستی او بل یو نشاندهی تاسو ته کوم چې د زموږ اوریدونکو په هغه باندې پوه شي چې په دې جون په میاشت کې چې کومه ډیټا راغله د هغه کې چترال چې ده کنه چترال کې ټول نه زیات حمله شوې دي او هغه جوړیږي تقریبا 80 په چترال کې حمله ولې کیږي بیا دا لینک کوي د سيزونه چې د چترال سره لګیدل چې د افغانستان کوم صوبه د نورستان جی الته کې د ټیرریست ګروپونو چې کوم دي دا ټول راغونډ شوي دي باقاعده دغه کیمپ ته او په دغه کیمپ کې یا کیمپونو کې نه صرف دا چې دیو پلانینګ کوي بلکې الته کې د ټي ټي سي او د غدو درې پاکستانی تنظیمونو یا ګروپونو علاوه تاجک ګروپونه ازبک ګروپونه هغه ګروپونه چې هغه په چاینا کې اٹیکس کوي او القاعده ورته چې کوم دی دیو ته په کوم سہولت کاری مې دا وی ټریننګ ته ورکړی کیږي چترال چې دغه په بارډر باندې واقع دی بیا چترال سره بیا ته با جوړ وتاړه بیا د نور کې چې کوم دی په خپل خیال دی چې ملټیپل اکشنز پکار دي سټپ اخستل پکار دي کنه د معاملې چې دا د قابونه وزي او پکار دا چې فدرال ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت او سیاسي اختلافات په خپل ځای باندې دوی د کم از کم د خیبر پختونخوا په د سکیورټي کوم معاملات چې په دې باندې دوی په یو پیج باندې راشي پولیټیکل پارټیانه او میډیا د دوی سپورټ کوي زبردست ډېر مننه محترم عقیل یوسفزئی صاحب ډېر په مناسب ټکو کې تاسو دا د خیبر پختونخوا د امن او امان د صورتحال حواله تاسو ته محترم عقیل یوسفزئی صاحب وړاندې کول او چې پکې کم مخه ته خبره را روانې دي او کم نوې صورتحال جوړیږي پای کې یقینا چې د اپیکس کمیټه اجلاس چې کم دی هغه ډیر ناګزیر دی او د نوې لارې باندې د تللو لپاره او د زړو لارو نه دغه خلکو د پاسولو لپاره ضروری ده چې فوري اکشن وشي چې د هغې نه مخکې چې خلکو ته ولسته ادارو ته سکیورټي فورسز ته نور نقصان ورسیږي د هغې نه آګاهو دا ټول معاملات چې کوم دي د راغونډول پکار دي په لیکره سره څوک موجود دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه شبقدر نه زیت الله خبرې کوم شبقدر نه زیت الله صاحب په خیر راغلی جی خیر اوسئ تاسو پروګرامونه خو زه ټول اورم عزتمن شي جی یو عمر نه خطا کیږي اخر سبزی صاحب او تاسو د نور مهرباني سید رضا شاه صاحب ډېر خبرونه کوي کنه جی جی دا مطلبي خبرونه د ټیشن خو زه ټول اورم کنه خو دې زه په دې نه پیژنم چې دا زموږ حکومت ولې غلی دی عائشہ دومره پورې ظلمونه کیږي دومره پورې قتلونه کیږي دا خو زه چې د KPK کې د قیامت پورې مارشل لاین وخوري او سم د چې بس هغه زه د ته وړه شانه قصه کوم جی جی
د افغانستان کې یو باچا وکنه نو هغه به د اپتا کې به 15 پاوستر کیستري ها او یو بزرګ سره او باچام بزرګ خدا بل بزرګ ته وته خیر ولدا ظالم دي حقیقت یو کنه دی خو لکه حقیقت خبره ده عقل سره جی نو هغه ته تخفیدل ډېر لري دنیا ته تخفیدل هلته جون کو په یو ځای ورغلی دی خسته دی د ملکی په کې ناسي خپل منځ یو بل څه خبره کوي کنه جی یاره چې د افغانستان د کم باچا چې دا د سترګې د 15 پاونه شپږ پاو کې کنه دا خلک بسیط شي نو دې بزرګ ته یې چې دا څه وي تاسو څه کوي چې موږ ملکی یو دا خبره موږ ټیک کو ښه نو هغه ویلي چې یاره دا باچا خو ډېر صحیح کار کوي او ما ته غلط ویلی دی کنه بس هغه را په مخه شوی دی چې راغلی دی چې باچا قربان دي شم سترګې شپږ پاوه کا او اول د ما سترګې وباسه ما ته غلط ویلی غلط مې ته کتلی جی نو موږ والله دا خبرونه او دا حساب کتاب دی په دې موږ نه پیږو زمونږ دومره ارڅ ټیک ټاک چلیږي فوجم خصوصي دی ارڅ دا کم چې موږ سیاسي خلک دی دا چې کم خبرې کوي او کم په لوی درجو کې لندن او د امریکا نه پاس خبرې او جی او ما څه نه کیږي سیلابونه ممړي او د دشمنۍ ډېرې دي او د څه حالات شروع دي دا تاسو په خپل باندې خبره ده صاحب خو دا تازه خبردار هغه چې کله د ټي ټي پی چې کومه ده هغه د باجوړ د حمله ذمہ داری قبول کړه هغه دا وی چې دا حمله مونږ کړې ده او دا خلک مونږ وجلې دي نو دا کله د تحریک طالبان پاکستان چې کوم دي هغه ذمہ داری واغشته مخکې خبره کوي چې دا تازه خبره ما تاسو سره شریک کوم جی ها صحیح شو دا موږ ځکه خبرې کوم چې هر څه یا اوس په تاریخ خبرونو کې ویلې کنه جی نو زه د وزیر اعظم ته وایم او دغه ته وایم د آرمي چیف ته فیلډ مارشل منیر ته او فیلډ مارشل اسیم منیر ته ترتیب برابر کړی دي څه دا ورځ میاش کې 200 او 300 او تک مری او دغه حساب کتاب دي چې دا کمالات شروع دي صحیح ده تاسو خبرې مونږ اورو مونږ چې پیاده خلو مونږ چې تیګو مونږ رسو خو اړې نه څو دا ډېر مهرباني تاسو کالو کو تاسو غټکارو کو خپل رایم شریک کړل او تاسو आवाज ډېر تر لره پوری رسیږي یقین ساتي او ان شاء الله ولعزیز شي الله بس بهتر صورت روباسي کا خیر ډېر مننه کال کوم الله دې ملشه جی مهرباني جی قدر منو دا او د شب قدر نه ملګری خبرې کولې او د مسلې د حل غوښتنه کوله چې بس حل پکار دي دا ترسو پورې به دا زخم دغه شانتي رنځيږي او په دې دوران کې دا تازه ترين خبر موږ ته راغی چې کله د ټي ټي پی پاکستان چې کومه ده هغه د باجوړ حمله ذمہ داری قبول کړه نو دغه حالي سحر نه تر ماخامو پورې معاملات چې کوم دی هغه مخ ته راغلي خو حل کېږي نه. هلو السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه مشا فیصل خبر کوم ملکان تانینا په خیر علي صاحب الله دې الله دې قدرمن سبا وای جناب دا سوالات روان دي او په دې کې خو چې وګورې جو سعودتکار اصل کې دوه دلچسپي نه اخلي کنه صرف په یو سړي پسې لګېدلي او عوام په شپوس اچولې دي کنه دا عوام غم سره نشته نور دا غم نشته دغه کسان سیلاب وړل کنه او جی باقاعده دغه بچ کې دیش ول باقاعده خو چې انساني اندازې خو چې چا په وړو کې کنه دا څه ده او نه د افسرانو په وړو کې دغه شته انساني اندازې دغه صرف لوټ مار دی افسرانو ټول په هر محکمه کې دغه سفارشان لګېدلي کنه په هغه کې کسان هغه رسېغه سہولت سره وو هغه برې چې راکاږي خو غول چلنه ورنه بیا دغه محکمه کې دوه برته کړی د دې کار څه شو بیا خو چې چل نه درځینو بیا به سکه پس دا واجبہ خبره ده سکه نو دغه د په هر محکمه کې د دوه سفارشان لګېدلي دي او بل څنګه د محکمو دا کار چې هغه صرف دا غلط کسان پروموټ کوي او دا مخې ته راولي په معاشره کې نور ګندګي خوري او بل دا چې لکه ته قید اساس چاپس لګیای او د سبنه تباکی خو سہولت کا خو بیا دوه شول دي خلکو صحیح سہولت خو له په خپل ورکه چې تا واغې طرف د سره توجه نشته نو لکه عوامي د سی په دغه پیښه به اثرې پرېخې د خو الله دې
الله دې څنګه مل شي الله دې خو زه خو مې لکه یا گورنر راځي دغه یا د خلیفه خبره دي ایمرجنسي نافذ دې خلکونه دا ولس خلاص شي. ډیره مننه د کال کولو او پروګرام کې شرکت لري. تاسو خبرې مهمه دي زموږ لپاره. جی قدرمن اوسونکو دا د ملاکنډ نه تاڼې نه خبره کوله او ملګری د مسلو حل غواړي چې څوک هم د پاکستان خلک دی او د پاکستان سره محبت لري هغوی غواړي چې ډېره وشوه او ډېر مړي مو شو ډېر زخمونه د خلکو خوړل او فورسز او ټولو خلکو خو د مسلې حل پکار دی. موږ سره په لیکه باندې څوک موجود دی. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه نوشیروان د عمرزونه جی د عمرزونه نوشیروان صاحب په خیر راغلی جی پروګرام ته. الله هم خوشاله کا الله هم قدرمن عزتمن کوي. څه به وایي جناب؟ نو بس سبزی تاسو په خپل ډېر غټور خبره ترې روانې کړې ټول خلک لکه مطلب داري پریشان دي پرې سواد باندې ها باندې دا نور د مسلې راکېږي او مونږ لکه غټه ګیله د صوبایي حکومت نه د انتظامی نه د دوی د غفلت د وجنه چې دوی سره فیسیلیټي شته لکه ټکنالوژي وسره شته لکه مطلب داري چې هلیکاپټر شته دغه شان لکه امبولانس شته لکه دغه شان هغه جیکټ لکه مطلب داري 11 صغی سره شته. اخر دا کم وخت په کاریږي چې دغه په دغه ایمرجنسي کې لکه اوس په کار رانه دي دا کم وخت په کاریږي. مونږ به یو سوالیه لکه مطلب داري د حکومت نه دا لکه مطلب داري چې جواب سلبي دا کو کنه یره دغه شی لکه شتاو سره شته نن چې عدالت لکه دا ټول مسله لکه مطلب داري ډي سي ګان او اسسټنټ کمشنر غواړي دا ویني جواب سلبي کوي نو خو هغه ته پته لګي عدالت کې دوی سره لکه دا ارث برابر دي دا اداره دا لکه دوی لکه مطلب داري چې را د دوی باندې لکه دا لازم او ملزوم ده چې دا خلک ولې بچ نه کړه خو کې ټول پورې لکه مطلب داري چې دوی لکه دا سره ولاړو دغه شانتي مطلب داري به سهاري ولاړو نو اخر 2 غنټو کې لکه مطلب داري چې 2 غنټو کې خو هلیکاپټر سعودي ته رسي او دوی نه رسیدل. صحیح وایي. په دې ډېر زیات حیرانو مسلمانانو انسانانو چې هغه د سیالکوټ دی مثال خبره ده خو دې وطن خلک خو دې کنه او کنه انسانان دي خو مرسته خو پکار ده. تاسو ګورئ جی څومره درناک لکه منظر دی خفشي بند یو غورځي جوړه دی ډېر سخت سات تاسو څومره نه اکسیډنټ شوی نه پټو لګیدل نه په دماکو لګیدل ته یې او هغه غورځيږي او په 2 غنټو کې لکه مطلب دا د حکومتي نه کاروا کې راځي نه د حکومتي لکه مطلب دا یو اداره راځي نه دا کوي او تاسو لکه د غفلت د وجې نه نو اوس کار څه شي خو هغه یاره 12 13 وی خو ژوندونه بیل دا وی په کور باندې ټول عمر پورې غم دي ماتم شو بالکل او ټول ملک خفه ټول خلک خفه ګرځي ګوره چې مسلمانۍ ایمان پکې انساني د سره نو په دې بخافي جی بالکل ټیک بالکل جی تاسو وګوره د بار ملکونه کې د کنټري دغه ته وګوره د آیا شهر لپاره زموږ دغه لپاره هلیکاپټر راځي کله چې ګراوند 2-3 ساعت کوشي وغلون شي نو هلیکاپټر راځي او هغه اوچي او د انساني بچکول لپاره هلیکاپټر نه راځي خبر کنټري کې وګوره یو پیشو چې یو ځکه لکه راځي پر نه راځي یو چې ډیره د کومه دریا باندې هلته هلیکاپټر دی هغه وچړي ورته کې سپېږي نو دا هغه کې لکه مطلب دا انسانيت او رحم دې نو لري او د انسانانو دوی کې مري او تاسو یې مطلب دا په ملګری تاسو د اواز ګډ وډ شو او په خبره باندې موږ ډیر نه پوهیږو ډیر مننه دا چې امن امان څه صورتحال ده نن په باجوړ کې پیښه شوې ده پکې اسسټنټ کمشنر صاحب نور خلک دا ډیر درناک او شو ډیر زیات ذکر دی خو ډیر زیات مونږه مزمت کوو تاسو خو لکه مطلب دا دی چې نه وي دغه وروسته دا یو قسم لکه دغه هغه یومنه په باندې دا حالت ته څنګه د جپشن حساب کتاب دی دا په کوم راځي څنګه راځي په کوم طریقه راځي زمونږ لکه مطلب دا الحمدلله آرمي خلک ستانټو دا غم ستانټو دا بیا هم لکه دا سوشي او دا ټول قصه په زمونږ سره د انډیا د ظلم شروع دي او دا لکه مطلب دا لري دا بوزدلانه حرکتونه چې دي دا انډیا مونږ سره کوي. ډیر مننه تاسو کالو کو خبره مو کړې عزتمندو سه پروګرام کې شرکت لري دا شانته شي الله آباد اوسې جی آباد اوسې دا د عمرزونه او ملګری خبرې کولې او په تفصیل سره خبره کوله او د مختلفو حالات او واقعیت او د چې کم غم درد د ټول ملک او د ټول کام شریک دی او ماغه خبره ده او دا ځکه دا صورتحال جوړیږي چې لګیا دي زمونږه اجتماعي ذمہ داري نه مونږ چې کوم دی غاړر غړو نه حکومت یې هغه خپل ذمہ داري ته چې کوم دی لاندې وزي نه مني ک افسران دي هغه خپل ذمہ داري نه پوره کوي ک ادارې دي هغه خپل ذمہ داري او عام خلک دي هغه خپل ذمہ داري نه پوره کوي. موږ خو په دې خبره باندې مهرباني ګو الان کې دا ټول نو ورسته راځي خو
منګه چې واړو نه دا سیلابونه په هغه وخت کې راتلل چې څوک په دې سیلاب کې روانو چا ورته پړی وشتو چا به پکې ورټوپ کړل چا به پکې ځان تیار کو او بو ته به ورودنګل چې څوک په تکړه لامبوزنو او بو په مخه کړل څو وخت سزا پورې به یوړل خو هغه کار به وکړو هغه کس به راوباسو هغه قیمتي ژوند چې د انسان دی هغه به محفوظ کو او ابر وتل نو دا په سواد کې چې کوم واقع شوی دی یقینا چې په دې کې ډېر حوالو سره چې کوم دی سسته مظاهره شوې ده نه خلکو هغه خپل کردار پوره کو چې هغه سکولی شو څومره سې کولی شو ډېر خلک په ویډیوګانو کې موږ تاسو ګورو چې ولاړی او هغه هم څه پوره خپل کارکردګي یا خپل ذمہ داری پوره نه کوي سرکار خو خیر دی سرکار هغه خو لګیا دي نوې ریپورتونه راځي کله وی چې موسم خنو کله وی چې حالات خنو کله وی چې آلات خنو کله وی چې خلکو له چل نه ورتلو نو دا چل به لکه څوک چې اداره کې کار کوي ذمہ داری په سر اخلي او تنخواه اخلي نو د تنخواه غوښتو چل غټولو لورځي خو دا د ذمہ داری او د کار کولو چل چې کوم دی هغه نه ورځي هغه په خوا به یو غانه کېده چې مینا د خپل خو ډیر دغه خو مال چل نه راځي نه به موږ جوړی دا هوایي خبره کیږي لګیا دي خو په ادارو کې لګیا دي چې د کوم خلکو کار دی چې لامبوزن خله پورته کې خلوص پړي چې مال لامبو نه راځي بیا به د چانه ګیله کې بادبان چې وي مال د خپل کار چلولو چل ناراضي سرکار چې وي زما ذمہ داری چې کوم ده نه دا یو په بل ورته پی بل په بل ورته پی نو ظاهر خبره ده چې امن او امان هم خرابېږي او معاشرتي ژوند کې چې کوم دی هغه کوم ډیر اړې غړې پیدا کیږي په خلکو کې مایوسی پیدا کیږي دا سيزونه داسې نه زی چې غنې دا انشن روان به دا کیږي به خلک په دې باندې وګ نه ګرځي دا غم دا سوخت دا خفقان دا ګیلا دا شکوا دا تاو دا جمع کیږي او دا بیا په مختلفو شکلونو کې د معاشري په مختلفو علاقو کې په مختلفو ځایونو کې روزي او ډیر په زور او شدت سره روزي موږ په ډیرو علاقو کې موږ ټول تاسو پاکستانیانو د دې تاو او د دې تکلیف او د دې شدت محسوس کړي هم دي په کار دي چې حکمرانان د ټولو نه اول په دې خبره باندې خپل ځان پوهه کی او خپل ځان دې زیاته راورسي چې د خلکو غوښتنه سده چې ژوند د منځ لاړ شي نو پکې پاتې څه شي بیا بلکې د هغې نه پس په نور څوک کې د هغې نه پس په نور د ښېګړې یا د کارونو یا د ذمہ دارو پوره کولو کم ځای راځي دا نور خبرې بیا ډېرې وروسته پاتې کېږي ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ او تاسو اجتماعي توګه باندې خپل ذمہ داري وپېژنو د حالاتو واقعیاتو نه ځان باخبره هم وساتو او ځان په معاملاتو باندې پوهه هم کو خو چا چې کار دی هغه سرکار دی او چې سرکار د تپسر نی ولاړ او هغه د کار نه غواړي او هغه د جواب نه غواړي نو بیا دغه شانتي نه کیږي او دا جواب نه دی چې فلان کې ماتل شو ډنګري ماتل شو دوه ورځې پس او څلور ورځې پس د خلکو غوسه سړه شو خلک خپل کارونه شو هغه بیا په خپل ډیوټي ولګي دا زم کړي وطن کې عام خبره ده ماتل کېدل څه دي بغیر د کار کولو نه تنخواه مراعات اخیستل دي ته وي ماتل کېدل دا اډو سزا نه ده دا په قانون کې هیڅ سزا نه ده سزا هغه ده چې په چین کې ورکوي او په چین کې څه ورکوي چې کم خلک داسې لاپروايي وکړي سبا په چوک کې ځوړند دي او د هغې سزاګانې داسې وي چې ټوله دنیا بیا یاد ساتي په لیکه باندې را سره د باجوړ نه زموږ نماینده موجود دی ګورو چې هغه د دې واقعې د نن د حادثې په حواله سره چې ټي ټي پی د هغې ذمہ داري هم قبوله کړه په دې حواله تازه ترین صورتحال راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام هدایت الله ګل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات عزت من شه ډیره مننه څه به وایي د نن واقعې په حواله سره به راته څه وایي جی بالکل څنګه تاسو ذکر وکړو چې دا خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د غرنګ وخت په وخت باندې د بدامنۍ د پیښې راځي او باجوړ کې خو داسې چا ګومان نه کوو چې ګنې داسې بده پیښه به راځي او دومره غټه بده پیښه چې په هغې کې اسسټنټ کمشنر سب ډیویژن ناوګۍ او د غرنګ پولیټیکل تحصیلدار او د هغې سره چې کوم دی 3 کسان نور هغوی ژوند د لاسه ورکړه او چې کوم ټپیان دي یا زخمیان دي 19 په دې کې زخمیان شوي دي نو د اورېدونکو ته به دا وو چې دا دماکه نن د ورځې تقریبا 2 بجې وخت باندې د باجوړ چې کوم هډ کوارټر ښار دی تحصیل ښار د دې نه تقریبا په 15 کیلومتره فاصله د ناوګۍ سایډ چې کوم د مین شاهرا د پېښور مین روډ دی په دې باندې صدیق آباد فاټک علاقه ورته وایي په دې کې دغه وخت دغه بمي دنه شي وو دا اسسټنټ کمشنر ناوګۍ چې کوم فیصل اسماعیل دوی ناوګۍ چې کوم بازار دی او د دې چې کوم ډیویژن دی هغه ته تلی وو دا غینه په واپسې را روانو نو واپسې باندې چې دی را روانو ضرور غاړي ته اوس په حال پولیس هم دا نه کنفرم کړي چې دا
خخړې شوی بم دی یا دلته کې ځنې چې کمینی شهیدین دی هغه چې په موټر سایکل باندې چې کوم دی دا بارود تړلی شي نو دغه دوی دغه ښکار شو هغه گاډي چې کوم دی هغه هم په مکمله توګه تباه شوی او هغه کې چې دوی کوم سواره کسانو نو په دې کې اسسټنټ کمشنر چې کوم فیصل اسماعیل او دغه رنګ دوی سره عبدالوکیل تحصیلدار ناوګي او زاهد سپایو دغه رنګ پولیس سپایو د دې نه علاوه چې کوم دی د دې سره ایسای او نور حکیم ډیر زیات سیریس او هغه په خور ترې پر کوو هغه چې کوم دی په لار کې سا ورکړه او د دې نه علاوه په دې کې سیول چې کوم عام شهرین دي نو هغه هم تقریبا د 9 پورې دا عام خلک چې کوم دی په کې ټارګټ شوی دي زخمیان دي او دا ټپین دي او په دې کې یو سیول تن بلکې دا چې کوم دی ایریګیشن ډپارټمنټ تن دی او په دې منان نومې دی نو دوی چې کوم دی په دغه وخت باندې د کور تر روانو په موټر سایکل باندې دوی هم د دې د ماکې ښکار شوی دي او په دې کې چې کوم عام سیول خلک دي په دې کې کوم عمر کسان هم دي هسپتال ته چلاړو دغه ټپینو کې درې داسې ماشومان چې هغه دلته کې د کیرانی یا چې کوم دا د ټکټو کوم ماشومانو د چپس پاپړ خرڅې دي لپاره وړو دکانونه جوړ کړي نو ضرور غاړه ده او دغه کې چې کورونه هم دي نو هغه په کې زخمین شوی او سلاروین په کې هم زخمین شوی د پیخي په سیمه باندې بعد غیز داده چې ټول سیمه کې خلک ډیر زیات خپه دي او ډیر زیات مایوسی ده او خلکو سره تشویش هم پیدا شوی دی کوم خبرو کو سکیورټي فورسز چې کوم دی هغه خلګي دي خپل وخت په وخت باندې دیو کاروایي هم کوي سرچ اپریشن هم کوي دغه رنګ ټارګټډ اپریشن هم کوي انټيليجنس بیس اپریشن هم کوي او بیا هم دا د چې داسې پیخي چې راځي نو یقیني خبره ده چې ولس کې بیا لګایره تر نورم سیوا کی فلرمان صاحب یو تاسو ته او ډیر عام نه دی ما د محترم اکیلیو سزي صاحب نامو کوغي په خپل حساب سره جواب راکو تاسو د علاقې خلک او د دې زید ټول بودوباش نه خبر یې مونږ چې د دې زین ګورو نو ناوګي او باجوړ د خو ډیر د محبت والا خلک دي او ډیر د روماني داستانونو خلک دي او ډیر د فولکلوري ادب خلک دي او ډیر د خایست او د روایت او د ساتلو خلک دي تاسو په دې علاقې کې دا مسلې د تاسو څه غنئ دا څه دی دا سره روان دي څنګه تاسو خبرو وکړه زه په دې سره لګ نورم یو خبره دوا سیوا اډ کما چې سیمې د تر خلک چې کوم دي د روزګارین هم دي او بل چې پولیټیکل اویرنس هم د تډیر زیات دي ځوانان چې کوم دي سوشل میډیا ډیره کاروي ځوانان ایجوکیټډ دي وخت دي او روزګار چې کوم دي دا زمونږ د باجوړ چې زیاته کمیونټي د اسلام آباد راول پنډي او د غرنګ په لاهور کې غټ کاروبارونه دي نو د دې خلک دا امن پسند دي مینه خوخي امن خوخي د غرنګ چې کوم دي څنګه تاسو خبرو کا په ملما پاله خلک دي او نن ما سره یو څه خبره کوله دلته کې یو ایډي دغه اور کوجره با جوړیان چې کوم دي دا دفتر ته یو ځل دوه راشي او صرف لګه مینم ورکی بیا به کور ته راغواړي نو دلته کې چې کوم دي خلکو کې مینه شته دي خو ولس چې کوم دي د ولس دا چې کوم د حالات راځي او کوم سوینی ظاهر خبره ده چې ولسی کچا باندې دینه وړاندې چې کوم دي لخریم شوی دي خلک هم وروتي دي او دغه اند ریکارډ دي خلکو کتلین دي د 2008 اپریشن وړاندې راغین وروستو خو دا څه کیږي نو ظاهر خبره ده چې په دې باندې ولس ډیر زیات جن دی او بیا په دې خبره چې د باجوړ ته یو مېرمن راغلی اسسټنټ کمشنر څنګه د باجوړ نو دا نور خو د باجوړ د سیمې د غزوان چې کوم دی او بیا یو داسې ځوان چې هغه باندې هغه د نست یونیورسيټي نه فارغ او هغه چې کوم پلار باغی باندې کوم مهنت وکي او جی او بچو باندې په چې کوم دی دغه کې نو دا دې باندې خبره کوو نو دا ځنه به ډیر تکلیف ده موضوع دی بالکل ټیک او نو دا چې په دې پیښه باندې ټول ولس ډیر زیات خپه دي نن ورځ چې چا سره ملاو شي وي چې کوم دي هغه دکاندار دی هغه امرو کس دی هغه سټوډنټ دی نو زه یو جنازې تم تلم دا اوس عالم نو ډیر زیات هر سړي په مخ باندې چې کوم تاسو سره خدا نږدې شوی د دستور ګړي حال دی په پیښور کې پټول وطن کې خلک په دې باندې ډیر خفه دي چې یو مخله افسر چې غیله له جون شروع کړي دی په داسې دردناک پیښه سره مخ کېږي خدا زموږ د وطن حالات دي فلرمان صاحب ډیره مهرباني تاسو ډیره په تفصیل سره خبرې وکړلې ډیره بنیادی خبره مر سره شریک کړلې د سونه پښتونخوا تاسو غړي موږ سره وخت راکو عزتمند اوسئ آباد اوسئ جی مننه جی ثانک یو ویری مچ سر ډیره مهرباني
جی دا موږ سره فل رحمان صاحب موجود او خبرې کولې او په پښتو کې ټپکې کوي چې خاونده مرګ د ځوانۍ راکې چې خپل پردي مې د ځوانۍ ارمان کوي نه داسې به ووایو نو پروګرام وخت سر ته ورسېد په لوی الله مو سپارو د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ